अस्सलाम वालेकुम। په دې لیکچر کې به زه تاسو ته د ننني چې کوم پیپر شوی دی CDIT والا په هغې کې د میتھس ریلیټډ چې دا څه کوېسچنز مخې ته راغلي دي په هغې باندې به تاسو ته ډسکشن کوم او د هغې دپاره کم ټرکس یوز شوي کم فارمولا یوز شوي په هغې باندې به ډسکشن کوم ورسره د دې ریلیټډ بیسکس چې کوم خبرې دي په هغې به ورسره ډسکشن کوم زموږ سره په دې کې یو کوېسچن راغلی دی وایي د کیپیسټي اف کیوب شیپډ سویمنګ پول از 10,648 meter cube. Meter cube دا خو زنګ سره بیا د والیوم خبره شوه. What is the cost of the tilling at base floor at raised 85 meter square؟ دې کوېسچن کې سمپل یو خبره ورکړې ده چې زموږ سره یو کیوب شیپډ سویمنګ پول دی او د هغې کیپیسټي مطلب دا دی د هغې والیوم زموږ سره څه دی دا دی نو کیوب شیپ دی د کیوب شیپ دپاره د والیوم بیا زموږ هغه L اخلو هغه زنګ سره L کیوب از ایکول ټو نو هغه زنګ سره څه دی زنګ سره دی 10648 نو بس دا خو ویریبل دی د ویریبل په ځای دلته کې A یوز کې B هر څه یوز کې خو په هغې باندې پاور کیوب وي نو زموږ سره خو دا یو ګیون ډیټا راغله دا خو زموږ سره وایي د هغې والیوم دی خو اوس د دې دا بیس ریپ ټایل کولی نو او دا یو ټایل سکویر چې کوم دی سکویر ټایل د هغې پیسې زنګ سره 85 میټر کیوب دی په هر میټر کیوب باندې چې کوم ټایل لګي هغه زنګ سره 85 دی نو په دې بیس باندې بس څومره خرچه راځي نو اول به مونږ د دې بیس ایریا معلومو نو بیس ایریا زنګ سره که خیال وکړو دا به زنګ سره سکویر شیپ کې که نه سکویر شیپ کې چې کوم ایریا هغه مونږ وایو L ملټیپلای L خو په دې کې اوس مونږ ته سمپل L پته نشته چې L ویلیو ده څه نو L ویلیو به اول مونږ معلوم کړو او په هغې باندې به مونږ د سکویر هغه ایریا معلوم کړو د بیس دپاره چې کوم نو به سکویر او د هغې نه بیا زموږ سره ټوټل سکویر ټایلز راشي نو د یو ټایل دپاره چې څومره وي نو په هغې نمبر سره ملټیپلای کړو زنګ سره به انسر راشي نو دا زنګ سره چې کیوب راللو زنګ سره کوېسچن کې چې L کیوب د څه برابر دی L کیوب برابر دی د 10648 چې زه زما سمپل L پکار نو زه به دواړو سایډ ته کیوب روټ اخلم دا د کیوب په چپټر کې د بیسک کانسپټس ورکړی شوي دي تاسو ته به دلته کې زر یو میتھډز یې وایم دا دې سره کټ شو دا به سمپل زنګ سره L شي د دې چې زه کیوب روټ معلوموم نو زه به څنګه حساب کوم د دې به زه سمپل فیکټرایزیشن وکړم فیکټرایزیشن په پروسس کې به زه داسې وکړم چې 10648 زنګ سره 2 5 are 10 2 3 are 6 2 2 are 4 2 4 are 8 2 2 are 4 2 6 are 12 2 6 are 12 2 2 are 4 2 1 are 2 2 3 are 6 2 3 are 6 2 1 are 2 زنګ سره راځي 11 1 are 11 11 2 are 22 11 1 are 11 او 11 11 زنګ سره راځي 121 او 11 1 are 11 اوس ډایرکټلی ماته څنګه پته ولګېده چې دا زنګ سره په 11 باندې ډیویژن کېږي د دې ما یو ډیویزیبلیټي رول باندې 2 ویډیوز اپلوډ کړي په بیسک لیکچر کې اب مست وګورئ چې موږ ته ډایرکټلی نمبر ته څنګه وګورو موږ ته ډایرکټلی پته لګي چې دا په دې یو نمبر باندې ډایرکټلی ډیوایډ کېږي نو ډیویزیبلیټي رول به پریکټس کوئ تاسو ته به د دې اله پته ولګي بس که تاسو دې ته وګورئ زنګ سره د 2 کیوب دی او دا د 11 کیوب دی نو د کیوب د حساب چې د ختم 11 2 are 22 نو زنګ سره د دې کیوب روټ چې موږ بیا معلومو موږ وایو چې L کیوب از ایکول ټو کیوب 10648 نو دا خو زنګ سره د 11 او 2 11 22 د کیوب زنګ سره دا برابر سره ختم شو نو L سمپل ویلیو زنګ سره چې راځي لینث چې زنګ سره دی هغه سره 22 میټر دی و چې زه ایریا معلوموم د سکویر دپاره ایریا کیوب روټ کې چې کوم رنګ بیس ایریا نو د سکویر شیپ کې وي لکه چې کیوب کې هم ټول شیپس زموږ سره سیم وي لینث هایټ او ویډ چې دی ټول سیم وي نو L ملټیپلای L به او دا به زموږ سره شي 22 ملټیپلای 22 نو دې نه به زموږ سره راشي چې 484 سوري 484 نو دې چې راغله اوس د زموږ سره ټوټل ایریا ده د یو سکویر فیټ دپاره 85 روپۍ دی نو د دې دپاره به څومره سمپل به 85 د دې سره ملټیپلای کړي نو زموږ سره به انسر داسې راشي سیکنډ کوېسچنس کې زموږ سره پروپورشنلیټي په بیس باندې او ځینې بک کې د دې یونیټري میتھډ باندې موږ وایو یونیټري میتھډ څه ته وایي چې کله موږ آبجیکټس راکړي چې دا په دومره دی نو پای کې موږ صرف د یو پیکټ یا د یو شیز معلوم کړو او چې بیا زموږ نه څونه غواړي سره ملټیپلای کړو وایي که 13 پیکټس په دومره کېجي د رایس نو څومره کېجي پیکټس په 38
38 پیکټس په بیا زنګ سره څومره راځي دا سمپل وای چې وسه 30 پیکټس دومره کېجی دی نو د 38 پیکټس په څومره کېجی نو اول به زه معلوم چې د یو پیکټ دپاره څومره کیلوګرام دی رایس چې پک کوي نو زه به سمپل کم چې ټوټل زموږ سره د 30 پیکټس دي دا به موږ دغه ټوټل اول په 30 به ډیوایډ کوو دین به زنګ سره د یو قیمت راشي دا زنګ سره د سر کټ شو دا 3 په ټیبل کې راځي 3 1 3 3 6 12 3 5 15 3 4 12 3 5 15 45 رااله د زنګ سره په یو پیکټ کې 45 کېجی رایس راځي نو اوس په 38 کې بس راځي سمپل دغه 38 سره 45 ملټیپلای کې نو تاسو سره به انسر راشي بیا وای fraction of a quantity that was the fraction the زنګ سره proper improper fractions دا غیر ریلیټډ دا یو کوېسچن دی دیکھئے 3/8 of 480 animals are rabbits ټوټل دومره rabbits دي پدې کې څومره لکه دا چې ټوټل په 8 حصو کې تقسیم کینې پدې کې دا 3 حصے چې دا rabbits دي کله کې 3 حصو کې دا 2/5 rabbits څنګه سره وایټ دي نو څومره وای زموږ سره وایټ rabbits پدې ټول کې راشي نو اوس به اول کومه rabbits معلومو چې ټوټل rabbits پدې animals کې څنګه سره دي څومره نو تاسو ته ما پدې نمخ کې لیکچرز کې تاسو د پرسنټیج هغه لیکچرز چې پای کې ما تاسو ته ویلو چې کله آف رالو دې مطلب ملټیپلیکیشن ان 2/8 ملټیپلای 480 پای کې ما پاست کوېسچنز ډیسکس کړي دي تاسو هغه کتلی شئ په ډیټیل سره د پرسنټیج ریلیټډ چې څومره نومریکل ته به تاسو څنګه اړوئ د هغې ټیپ او سټرکس پکې به بیان کړي دي نو پای کې تاسو چې دا د ټوټل ریبټس کې د 2/8 حصہ معلوم کړئ نو زنګ سره سره 180 دي اوس ټوټل ریبټس زموږ سره دومره دي خو په دې ټوټل ریبټس کې 2/5 دا ټوټل ریبټس په 15 حصو کې تقسیم کړئ په دې کې دا دوه حصې چې دي دا زنګ سره سره دي وایټ دي نو سمپل به زه اوس وایټ چې معلومه نو هغه به زنګ سره 2/5 ملټیپلای 80 2/5 ملټیپلای 8 نو زنګ سره 72 رالو نو دې کې زموږ سره وایټ ریبټس چې دي نو هغه 72 دي بل کوېسچن دی د روټس والا مونږ روټ معلومو نو دا زنګ سره د سکویر روټ باندې کوېسچن شته په کیوب روټ باندې شته دا د فورث روټ خبره ده فورث روټ هم سمپل هیڅ نه دی دی به سمپل تاسو سمپل ټریک دا دی تاسو ته وایي چې د دې دا چې دی وای فایند د فورث روټ اف دا د دې فورث روټ بس صحیح مطلب فورث روټ دا دی چې د دې نمبرز تاسو یو معلوموئ چې د هغې په پاور کې 4 وي او د هغې نه زنګ سره دا انسر راشي دا یو نمبر راشي نو موږ به وایو چې د دې فورث روټ دا دی یا که داسې نشئ کولی د دې دوه میتډز دي لکه اول خو تاسو واخلئ چې 256 واخلئ او 256 تاسو وکئ چې سره شو 2 1s are 2 2 2s are 4 2 8s are 16 2 6s are 12 2 4s are 8 یا زنګ سره آلو چې 2 3s are 6 2 2s are 4 2 1s are 2 2 6s are 12 2 8s are 16 2 2 2 4s are 8 2 2s are 4 और 2 1s are 2 बस बदी के 4 टाइम दादा सो कई 1 2 3 4 नो 2 to the power 4 यव दा शो और बेल जंग सरा शो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 2 to the power 4 दा शो जंग सर 2 to the power 4 दंगा 4 पकार देंदा दन्न बेस दमंगा ऑलरेडी दा लॉज डिस्कस करी दी पदे गवर्नमेंट बदे बुक्स के प लेक्चर्स के दा टोल तास तमा डिस्कस करी दी चे एक्स लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पा चैप्टर के दी पाइक बताओ तो दा पता वाले लगी चे कल जंग सरा पावर सेम नो बेस मुंगा मल्टीप्लाई का नो जंग सर अब चे कल बेस सेम पावर प्लस का बदे के जंग सरा 4 रिक्वायरमेंट थे फोर्थ रूट नो दे द वजना मा द कयो पावर वास्तो और बेस में मल्टीप्लाई को 4 to the power 4 रालो 4 to the power 4 और देवान चे क्यूब रूट वाखम दा दे सर खत्म शुनो दे आंसर 4 रालो यो खो जंग सर दाम मेथड दे دویمه میتھډ تاسو داسې معلومولی شئ چې تاسو د کچ نمبر نه شروع کړئ تاسو وایئ چې 2 to the power 4 نه زنګ سره سره راځي بیا وایئ چې 3 to the power 4 نه زنګ سره سره راځي چې 4 to the power 4 ته تاسو راشئ نو ډایرکټ په دغه نمبر راشئ نو تاسو وایئ چې دا زنګ سره انسر دی 2 to the power 4 مطلب دا وي چې 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 2 ملټیپلای 2 د 3 ملټیپلای 3 ملټیپلای 3 ملټیپلای 3 او د 4 ملټیپلای 4 ملټیپلای 4 ملټیپلای 4 پاور مطلب دا یو نمبر دومره پیره تاسو دومره ټایمز ملټیپلای کړئ د زنګ سره بل یو کوېسچن راغلی و د ایکسپریشن یوزینګ آیډنټیټي مطلب زنګ سره چې کوم هغه فارمولاز تاسو ته ما د 8 کلاس د بک نه الجبریک ایکسپریشن کې هغه فارمولاز ډسکس کړي زنګ سره کیوب پورې هم فارمولاز تللی دي نو هغه فارمولاز چې تاسو ته یاد دي نو بیا تاسو ته به دا کوېسچن سالو کول اسانه
د دې ریلیټډ کوېسچنز په نهم باب کې هم شته زموږ سره فورث چپټر کې بلکې ففت چپټر کې به فیکټرایزیشن کې هم شته او فورث چپټر کې هم د دې ریلیټډ کوېسچنز شته. تاسو د کوم ځای نه بیا کوېسچن پریکټس کولی شئ. اټس اپ ټو یو، خو یو میتھډ دی، دومره ګران میتھډ نه دی. موږ چې راکړی دی دا عام چې زموږ سره کوم کوېسچنز دي که نه، هغې کې وایي چې زموږ سره A پلس B ګیوني او AB ګیوني. موږ به A کیوب ماینس B کیوب څنګه معلومو؟ د دې سمپل فارموله ده چې موږ وایو A کیوب ماینس B کیوب دا برابري د A کیوب برابري د A ماینس B A سکویر پلس AB پلس B کیوب B سکویر دا دې برابري. زموږ سره کوېسچنز چې بس کوم راکړي دي، اوس په هغه کوېسچنز په بیس باندې مونږ ځو چې کیوب روټ معلومو. زموږ سره د دې بله یو فارموله ده، په هغې مونږ معلومولی شو. دې کې زموږ سره A ماینس B ګیون راکړی دی. A ماینس B د څه برابري؟ A ماینس B زموږ سره برابري ده دلته کې دا فارموله چې بس مونږ دې کې پوټ کوو. په دې کې سمپل د A په ځای زموږ سره څه یوز شوی دی؟ د A په ځای زموږ سره 2x یوز شوی دی. د B په ځای زموږ سره 3y یوز شوی دی. نو په دې فارموله کې تاسو پوټینګ وکړئ نو زموږ سره به دا د دې ویلیو راشي. یو بل زموږ سره د دې ریلیټډ فارموله یوز کیږي، پای کې مونږ وایو چې هغې باندې به تاسو ته معلومول اسان شي. A ماینس B هول کیوب از ایکول ټو A کیوب پلس 3AB انټو A پلس B. سوري دا ټول ماینس دي، د ماینس دپاره ماینس 3AB A ماینس B انټو ماینس B کیوب. اوس به دې کې A ماینس B او دغه چې مونږ بس اخلو د A په ځای به دې کې زموږ سره څه دی؟ د A په ځای زموږ سره دلته کې دی 2x او د B په ځای زموږ سره څه دی؟ د B په ځای 3y دی. او بل دا ورکړی دی چې زموږ سره 2x پلس 3y دا د څه برابر دی؟ دا برابر دی دا 8. او دا دواړه چې مونږ ملټیپلای کو مطلب A بیچ په دې کې مونږ وایو نو دا 2 3 6 6xy چې دی زموږ سره د څه برابر دی؟ یا که سمپلی xy مونږ راکړي xy صرف راکړی دی. xy زموږ سره د څه برابر دی؟ xy زموږ سره برابر دی دا 2. اوس به دې کې فارموله کې تاسو پوټینګ وکړئ، موږ سره راشي چې 2x ماینس 3y هول کیوب از ایکول ټو زموږ سره به شي چې 2x هول کیوب A کیوب دی ماینس 3AB په ځای زموږ سره څه دی؟ 2x 3y انټو 2x پلس ماینس 3y بل زموږ سره چې دی 3y کیوب دی ماینس 3y هول کیوب. اوس چې موږ دې فارمولې کې پوټینګ وکړو دا زموږ سره د څه برابر دی؟ د 8 به زموږ سره شي کیوب 2x کیوب چې دی دا به زموږ سره شي 8x کیوب ماینس 3 2 ځا 6 6 3 ځا 18 او xy ویلیو موږ له څه راکړې ده؟ xy ویلیو موږ له راکړل ده 2 بل زموږ سره 2x ماینس 3y ویلیو راکړل ده 8 یا زموږ سره دی ماینس 3 3 ځا 9 9 3 ځا 27 y کیوب داسې راللو. اوس که تاسو دې کې خیال وکړئ زموږ سره به دا 8x کیوب ماینس 27y کیوب غوښتی دی. د دې به ملټیپلیکیشن وکړئ چې 2 8 ځا 16 ملټیپلای 18 نه چې څه راللو ابه د دې 8 د کیوب نه ماینس کوي، مطلب 8 ملټیپلای 8 ملټیپلای 8 نه چې زموږ سره څه راللو د دې نه به تاسو ماینس کوئ 18 ملټیپلای 2 ملټیپلای 8 دا به زموږ سره د 8x کیوب ماینس 27y کیوب برابر شي. چې په کوم فارموله تاسو بیا معلومول غواړئ په دواړو فارمولو تاسو معلومولی شئ. دا کوېسچن غوښتل دا به زموږ سره راځي. دا چې زموږ سره کړی دی دا اوس سمپل کیوب یې پرې اخیستی دی چې دا جدا کیوب کړی دی جدا دا زموږ سره کولاو کې
هغه سیکنډ فارمولا اول چې ماته ستوي هغه فارمولا تاسو ته معلوم کړی ده نو د په ځای 8 لیکلی دی دا په خپل جرالو دی کې بیا د موږ بل فارمولا استعمال کوو د هغې د لاسه بیا زموږ سره نور سالف کېږي نو دا دوه ډایرکټلی فارمولې دي هغه به تاسو ته انسر درکوي اوس زموږ سره دی الجبریک ایکسپریشن پروپورشنل کې کوم چې الجبریک ایکسپریشن یو شوی دی دا مین کانسپټ چې راغستی دی دا زموږ سره د پروپورشنالیټي نه راغستی دی او پای کې الجبریک ایکسپریشن یو شوی دی چې دا دواړه کانسپټ تاسو ته کلیري نو الجبریک ایکسپریشن زموږ سره ایکسپریشنز ډیفینیشن راڅخه شوی دی خو پروپورشنل کې موږ سره څه وایو موږ وایو چې کله دوه ریشو ایکول وي نو هغه پروپورشنل لکه زه وایم چې A ریشو B ایکول ده C ریشو D ته نو د دې ایکول په ځای پروپورشنالیټي یوز کوي دا دواړه یو بل ته پروپورشنل دي نو چې کله زه درې ټرمز واخلم 1 2 3 او دا څلورمی ټرم چې دا فرست ټرم دی دا سیکنډ دا تھرډ دا فورث دا زه داسې لیکلی شم چې A ډیوایډډ بای B از ایکول ټو C ډیوایډډ بای D نو تاسو لای دا فورث نمبر ټرم درکړی x وای دا دی ویلیو معلوم کړئ نو تاسو سمپل بس وکړئ دا ډیوایډډ بای دا is equal to دا divided by دا نو چې تاسو سره دا ټرمز تاسو په د سمپل فارم کې ځان ته ولیکل نو دې کې که تاسو خیال وکړئ دا زموږ سره دا هم فارموله ده دا فارموله یې کولاو که زموږ سره دا راغله دا A سکویر ماینس B سکویر د آیډنټټي فارموله یې کولاو کړه دا راغله دې کې دا دواړه کامن دي دا خو ختم شو اوس که دې ته تاسو خیال وکړئ دې کې زموږ سره څه فارموله څه نه راغی نه په خپل ځای پاتې شو دا x به موږ سره دې خوا په ډیویژن کې دې سایډ ته به ملټیپلیکیشن ته لاړ شو دا زموږ سره x ډیوایډډ بای A پلس B از ایکول ټو دې د که خیال وکړئ دا زموږ سره به دلته یوه ملټیپلیکیشن دی نه به ډیویژن ته لاړ شو زموږ سره به راشي چې A سکویر پلس AB پلس B سکویر او دا یو ټرم چې دی دا به په خپل ځای موږ ولیکو A سکویر پلس AB پلس B سکویر دا دواړه یو بل سره ختم شو دلته کې 1 رالو دا په ډینامینیټر کې دی چې خو ملټیپلیکیشن ته لاړ شو نو x is equal to A پلس B شي د دې انسر داسې راغلی دی اوس دا چې دی دا زموږ سره سرکل دی د ډسټنس کور ان ریولوشن دی د سرکلز ریلیټډ مطلب جیومیټریکل شیپس چې د هغې مونږ سرکمفرنس مونږ ته معلوم چې سرکمفرنس فارموله څه ده بیا ډسټنس مونږ څنګه معلومه وکړه بیا ایزي دی او یو سایکل سټیز دی موو اراوند سرکولر ریډیس مطلب ریډیس څه ته وایي زموږ سره یو سرکولر شیپ دی د دې سنټر نه چې دې ته چې کوم لاین تللی دی د یو پوینټ ته د سرکل یو پوینټ سره ټچ شوی ته مونږ ریډیس وایو نو د دې ریډیس څومره دی 15 میټر دی او ریولوشن یې زنګ سره څومره کړي فور ریولوشن 3.5 ریولوشن مطلب درې پوره او یو نیم چکر لګولی دی نو وټ از د ټوټل ډسټنس څومره کور کړی دی نو چې موږ دا ډسټنس د دې کور کوو د دې سرکل درې ټایم او دا دې سرکل دا کم باونډري لاین چې کم ډسټنس یې ته موږ سرکمفرنس وایو نو اول به موږ د یو سرکمفرنس ویلیو معلوم کړو چې هغه زموږ سره د څه برابر ده د 2 پای آر ده نو په دې کې خو 2 پای خو زموږ سره خپل ځای راغلو خو زموږ سره ریډیس څومره دی آر مطلب ریډیس 15 دی نو 2 ملټیپلای 15 13 پای راغلو دا خو زموږ سره د دې یو پوره ریولوشن شو خو دا څومره ریولوشن کړي 3.5 دغه 3.5 سره به 30 پای موږ ملټیپلای کوو نو زموږ سره به 105 پای راغلو پای کې که زموږ سره آپشنز راغلي نو ډایرکټلی تاسو دا ولیکئ که په پای کې نه نو دا پای بیا زموږ سره د دې خپل ټیکنیس دی دا بیا موږ ډیسیمل ته چینج کوو نو به سره ډایرکټلی ملټیپلای کوي اوس د دې دپاره څنګه سره کوم فارمولاز او دا یو شوي دي شارټ کټس یو شوي دي چې کله کیوب والیوم او ایریا خبره راشي نو د کیوب والیوم زموږ سره د څه برابري د A کیوب او ایریا زموږ سره د څه برابري A سکویر کیوب روټ چې موږ معلومو په دې کې به اول موږ کیوب روټ فرست معلوم کړو د هغې په بیس باندې سره لینث راشي او لینث هغه په بیس باندې بیا موږ ایریا معلوم کړو ډایرکټلی پروپورشنالیټي چې ټوټل څومره یونټس دي او کم د یونټ ویلیو ده نمبر په هغې څومره نمبرس چې د دې کې یو شی د څومره آبجکټس دي د نمبر پای به ډیوایډ کړو دې ته موږ یونیټري میتھډ وایي په دې باندې هم زموږ سره چپټر شته بیا د زموږ سره فرکشنز هم زموږ سره څنګه سالف کوو د فرکشن ایډیشن سبټراکشن ملټیپلیکیشن چې تاسو له درځي د هغې باندې به تاسو کار کوئ او بل زموږ سره راځي روټس کې زموږ سره جنرال فارم دا دی چې دې ته موږ وایو انډیکس دې ته موږ وایو ریډیکینډ او دا کوم سیمبل چې دې ته موږ وایو ریډیکینډ نو کله چې زموږ سره کوېسچن په دې فارم کې راشي دا موږ په ایکسپوننشل کې ځان ته بیا څنګه لیکو چې x to the power 1 over n دلته کې اوس چې څه هم راځي به دې خوا په د دې د پاور په فرکشن کې پروت دی بل همیشه دا خبره یاد ساتئ چې کله زموږ سره دا n نه لیکلی شوی سمپل یې 2 ولیکو نو دې انډرسټوډ به دا دلته کې 2 دی کله زموږ سره نه لیکلی شو دا به انډرسټوډ چې دا زموږ سره څه دی 2 دی بل زموږ سره آیډنټیټیز دي آیډنټیټیز کې سمپل دا یو فارمولا ورکړې ده خو زموږ سره آیډنټیټیز کې
تقریبا 8 to 9 فارمولاز دي چې هغه تاسو ته یاد دي د هغې پروپورشنلز دي. پروپورشنل کې بیا به مونږ وایو چې ډایرکټ او انورس پروپورشن څه ته وایي او ډایرکټ او انورس پروپورشن کوېسچنز مونږ څنګه ډیل کوو د دې هم ډیټیل په کلاس 8 کې چپټر دی هغه کې ما تاسو ته ټوټل ډسکشن کړی دی. بیا د سرکلز زموږ سرکمفرنس ایریا سیکټر د دې چې موږ کون شیپټ راشي یا پیرامایډ راشي یا زموږ سره یا د ټولو ایریاز او والیوم دا ټول موږ ډسکس کړي. دغه فارمولې صرف وګورئ پای باندې کوېسچن تاسو څه کوئ پریکټس کوئ. دا زموږ سره د ننني پیپر یو څو کوېسچنز وو چې ما یې ستاسو سره شیر کړم.